د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي چې زمونږ پاکستان پالیسی دا ده باثباته او خوشاله افغانستان غواړو او دا خبرې په بنیادی توګه د خوشاله پاکستان سره تړلې دي. په دې کې دواړو خواته مشکلات دي، خو د هغې مشکلات ادراک هم شته. نوموړي دغه خبرې د جیو ټي وي په یو مرکه کې کړې دي. د هغه نه پوښتنه شوې چې تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي سره نیغ په نیغ خبرې کېدی شي که په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره. نوموړي په جواب کې ویلي چې پرامن مستحکم او خوشاله پاکستان د افغانستان سره تړلې دی. پاکستان له وړاندې د عمران خان په وزیر اعظمۍ کې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې پیل کړي، خو دا خبرو کومه نتیجه نه ورکړي. ټي ټي پي بیا تیر کال د نومبر په میاشت کې ډزبندي ختمه کړي او په ملک کې د بریدونو پیل کولو ویلي وو. د ډزبندۍ ختمېدو وروسته پاکستان کې د نامنې پیښې سیوا شوي. د پاکستان په پوج، پولیس او نور امنیتي ادارو د بریدونو زیاتره ذمہواري ټي ټي پي مني. انور الحق کاکړ تکرار کړي چې پاکستان کې ترهګرۍ سیوا کېدل د افغانستان څخه د امریکای او اتحادیانو په بیړه وتل او د هغونه ډېرې وسلې شاته پاتې کېدل دي. هغه ویلي چې دغه وسلې به نه یوازې د پاکستان بلکې د چین او ایران پورې نورو هیوادونو ته خطر جوړیږي. دوه ورځې وړاندې خو نوموړي دغه خبره کړې وه. نوموړي د ټي ټي پي او بلوچ بیلتون خوښو سره د خبرو یا مذاکراتو ترڅنګ د دوی په ضد د زور کارولو هم ویلي. ریاست سره دغه دواړه لارې شته چې وکاروي او دواړه کارول پکار دي. په 1 سپتمبر پاکستان کې یوې غیر دولتي څېړنیزې ادارې په خپل ریپورت کې ویلي چې سږ کال د اګست په میاشت کې په ګڼ هېواد کې د ترهګرۍ یو کم 100 پیښې ریپورټ شوي او دا د 2014 نه راپدې خوا په یوه میاشت کې تر ټولو زیاتې پیښې دي. د پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکورټي سټډیز نومې ادارې د ریپورټ تر مخه د اګست په میاشت کې ترهګرۍ په پیښو کې په ګڼ هېواد کې 112 تنه وجل شوي او د جولای د میاشتې په مقابله کې په اګست کې ترهګرۍ وکم 100% زیاته شوې ده. ریپورټ ویلي چې بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعې د اګست په میاشت کې د ترهګرۍ نه تر ټولو زیاتې اغېزمنې شوي دي او بلوچستان صوبه کې د تیرې میاشتې په مقابله کې ترهګرۍ 65% او د پښتونخوا قبایلي ضلعو کې 106% سیوا شوې ده. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400